بسم الله الرحمن الرحيم. وأوتي حكم المنادى وأجري عليه المقصود بالندى وصفا موزها له. أيون خبره کولا چې کله معرب باللام ته ندا کې نو هغې ته ندا متعذره ځکه یا حرف تعریف په داخله او پاغې د مخکې نه حرف تعریف داخل دی نو منځ کې مونږ ایون راوړلو دا وسیله شوله دې خبرې ته چې معرب باللام ته به اوس ندا کولی شي و اعطیا او دې ایون ته ورکړلی شو حکم المنادا د منادا حکم اوس گویا دا منادا شوله پوهېږئ خو ایون چونکې مضاف الیه خوشته ده نه او تش ایون ده نو دی کې ابهام ده نو دا هغه ابهام د فاره شاته دی له وصف موضحه فکار دی چې د دې وضاحت کی نو اجری علیه المقصود بالنداء کوم چې مقصود بالنداء و معرب باللام ها معرفو اک مقصود بالنداء هغه د ایون هونه د ایون هو وسیله ده هغه جاری کړلې شو علیه په ایون باندې څنګه جاری کړلې شو وصفا موضحا له داسې وصف چې دا غي سوکو وضاحت ایون کې ابهام او غیب ابهام څه شلو والتزم رفعه اشعارا بانه المقصود بالنداء افیسب د منادا چې کوم وصف راشي نتاسو ویلی الته د اعراب په لحاظ سره جواز د وجهینو ده رفع هم جائز ده و نصب هم جائز ده رفع هم ذکر د دې منادا اصلي حالت خو حالت نسبی ده کنه مفعول به ده نفس کې په وصف کې او په صفت کې او په تابع کې رفع ویلی شي که لفظ ته ګورې جو مرفوع وایا ځکه منادا مفرده مبنی په علامت طرف سره نو دې مرفوع وایا او کدی ته ګوري چې اصلي حالت خو نسب دی کنه وېګه نو یا ایها الرجل العالم او العالم یا زید العالم العالم دواړه ویلې شي کنه او دلته صرف رفع ده دلته صرف ندیوی والتزم رفعه رفع لازم او ګرځید الله دا د دې لپاره اشعارا چې تا خبر کی چې به انه المقصود بالنداء ور مقصود بالنداء دې ده ها ولې کده کې جواز د وجهین شي خو بیا د دې تابع په حیثیت شي او نور خو مقصودی دې ده او به نشوله واقحمت بينهما هاء التنبيه او د دې دواړو منځ کې ها د تنبيه سیوا کړلې شو زیدت بينهما د ایون او د معرب باللام په منځ کې های تنبیه سیوا شو لاندې لیکلي فإن النداء ايضا تنبیه الندام د څه لپاره راځي او هم د څه شو نو تاکیدا د څه لپاره تاکید راغی کنه مخکې یو تنبیه په حرف ندا سره حاصل او اوس بلا فی سے وتعویزا عما يستحقه ایون دا به عوض وګرځي دا هغه څه لپاره د کم شي چې ایون مستحق ده ایون د څه استحقاق لري من المضاف الیه چې هغه مضاف ایوه مضاف الیه غواړي مضاف الیه خوشته نه کنه نو دا به داغي څه شي ایواز شي دا هاي افی ستا توای و انما کسر النداء على هذه الطريقه في القران قران کریم کې چې ندا کیږي نه په دې طریقه کیږي یا ایها الذين امنوا یا ایها الناس ویگه یا ایوها النبی خو زیاد دی انداز سره دا ولی لاستقلاله باوجه من التاکید ځکه دا طریقه مستقله ده په یو څو وجه د سره دی کی تاکیدات سدي یو تاکید دا دی چې فسب یو هو پکې تکرار د ذکر راغی اسی سو د ذکر شو دو ځله یو ایون سره یو بیا ورس دویم ایزاح بعد الابهام ده پکې یو ځل خبره مبهمه شوله او شاته بیا وضاحت راغی او دریم افیسب لفظ د بعید مختار شو او حال لا دی چې الله تعالی
ارچا ته نږدې دی نو چې الله خطاب کې نو مخلوق ورته هم نږدې شو نو خو ندا د سبا کارو قریب حرف او لفظ د بعید ویږي نو دا بلا دغه شلو د تاکید او بلا فی سب حرف تنبیه پکې اضافي راغی حرف ندا کې چې کم تنبیه د هغه مضبوطواله په حادثه سره راغی تنبیه وكل ما نادى الله له عباده دې عبارت تګوره دا كل ما نادى الله له عباده نه ده دا مفتدا ده او شاته حقیق پلان دې کرخه کې را روان دی هغه څه ده نه عبارت په اولګوي وكل ما هر هغه شی نادى الله چې الله تعالی ندا وکي الله تعالی له داغي د پاره له دا لام با اجلیه شي داغي ایک د کم سیز د پاره چې الله تعالی ندا کیا د کم شي د وجه نه چې خدای سکی نه پوهیږي نه ماته ګوره هغه اکثر غټه خبره یو او اکثر داغه نه خلق غافل نه پوهیږي نو دک بیا ندا لایق ده چې هغه په داسې انداز وکړلې شي چې هغه مؤکد انداز ولکه مونږ وایو نه دا خبره اهمه ده اګوره دا طالبان وددي ها لکه خبره ورته وګدي چې مونږ وایو کنه یو د دې خبره عظمت دا مقتضی د دې چې داسې نداو کې چې مؤکد نه دی یو خلقم غافل ده نو الله تعالی چې د کم سیز د پاره ندا کی نافذ سے باغه واړو واړو کارونه نه غټ غټ کارونه او بل طرف ته خلق تر نه پکار دا چې هغه ته خلق پوره متوجي شي دا توجه به ال را دي چې ندا په داسې اندازو کړلې شي چې هغه مؤکد دی و نه شولې نه عبارت تدن ګوره وکل ما هر هغه شی نه د الله چې الله تعالی आवाज کی له داغي د وجنه داغي او چاته आवाज کی عباده خپلو نراش من حيث د دې حیثیت نه چې انها امور عظام دا غټ غټ امور دی غټ غټ دا الله امر لوی دی دا الله نهی لوی ده دا الله وعظ او نصیحت لوی دی دا الله زجر او منع لوی ده دا امور عظام او راش من حقها د دې حق ده ايتفتنوا لها چې خلق دیته ځان پوکي ويقبلوا بقلوبهم عليها او پزړه سره دیته شي زکا چې واکثرهم عنها دا جمله حالیه ده په داسې حال کې چې زیات خلق خود دې نسی نو راشه دا کل ما نادى الله دا مفتدا ده او حقیق خبر ده هر هغه سیس چې الله تعالی دا غي د پاره خپل بندگانو ته سکی आवाज کی حقیق دا لایق ده بأينادا له چې د دې د پاره आवाज وکړلې شي بالاکد الابلغ په داسې طریقې سره چې هغه اکد یوسي اولی ندا من حیثو به اوس وجه شي د دې وجه نه چې دا غټ کارونه دي او د دې وجه نه چې خلق خطر نه سره نو توجه بغواړي او توجه په داسې طریقې راځي والجموع واسماؤها المحلات باللام للعموم تاسو تلوي کې ویلي جمع دا من الفاظ العموم او اسم جمعهم من الفاظ خو الته تاسو ته ویلي بعضی الفاظ د عام لفظا هم عام یمانا لکه جمع شولا او بعضی لفظا عام نی خو مانا عامی لکه قوم او رهت شلوها نو دلته دا الناس دکشان اسم جمع ده صدا جمع نه ده خو اسمه نو تا توای والجموع جمع واسماءها او اسم جمع هغه توای چې په سب معنا د جمع ورکی خو شکل داسي چې هغه د جمع نه د مفردات وزن باندې او شول لکه قوم او رهط المحلات باللام چې هغه معرف باللام د عموم د پاره خو ګریات ساته حيث په هغه ځای کې لا عهد چې الته عهد نه او الته معهود او معلوم افراد نه مراد تاسو الته تلوي کې ویلي چې اصلا الف لام رمبي عهد نه فارده څه نه فارده او چې عهد نه نبي ورستو خبره ست دي استغراق ست دي وتدل عليه او دلیل په دې باندې دا چې صحت الاستثناء من حافظ د جمع او د اسم جمعنا
استثناء صحیح کیږي کنه استثناء کله راځي چې کله مستثنا منه عامه کې نو سبب په استثناء سره راوباسي سبب پاتې شي او کدا عام نه نو بیا وسنګ سره راوباسي سبب پاتې کې دویمه فیصد والتوکید بما یفید العموم د دې توکید راځي تاکید راځي په داسې الفاظ سره چې هغه څه فائدہ کوي عموم كقوله تعالى فسجد الملائکه نفس دا كلهم تاکید دی کنه دی نو تاکید بکلی چې په الملائکه کې عموم یې نه دا به تاکید کی چې پاره کې عموم نو دا خو بیا تاسیس ته او بیا تاکید دریم و استدلال الصحابه رضی الله عنهم بعمومها شائعا زائعا صحابه کرامو د دې په عموم سره څه کړي دي استدلال هغه تاسو تلوي کې ویلي چې کله د انصار او د مهاجرینو په امام او په خلیفہ کې سره اختلاف راغی مننا امیر ومنکم نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د صحابه کرامو په حضور کې او فرمایل الائمه من نو الائمه من قریش څه مطلب ټول امامان بد چانه نو صحابه په نکیرو نه کړل چا پکې سو نه وي ځکه په دې په باندې چې دا جمع ده او جمع باندې الف لام داخل شوی دی جوړ څه ده بار ده فالناس يعم الموجودين وقت النزول لفظا ومن سيوجد معنا دا یا ایها الناس خطاب نه دی پسې دا موجودین ته هم عام دی خو لفظا ها او چې کم خلق با راتلون کې وخت کې موجودیږي د قران کریم نزول ټیم کې حاضر نو اغیتم سده شامل له همانن ها اغیتم شامل له نفناس يعم الموجودين الناس لفظ عام دی هغه کسانو ته چې کم موجود دی وخت النزول د نزول په ټیم کې او دا عموم چې دی ته عام دی نو دا لفظا په حیثیت ومن او هغه چاته هم عام دی سيوجد چې هغه او معنا سو لاندې لګلي بدلاله دلیل آخر من اجماع او قياس او نص او یا صرف صيغه تاسو پوه شولې او هغه ته ولې عام ده لما د وجد اغنا تواتر من دینه علیه الصلاۃ والسلام چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دین نه تواتر سره دا خبره روانه چې ان مقتضى خطابه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خطاب تقاضا ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خطاب مقتضا او د نبی علیه الصلاۃ والسلام احکام دا شامل للقبیلتین دواړو قبیلو ته سني او ثابت الى قیام دا به تر کوم ټیمه پورې نو د نبی علیه السلام خطاب یا د الله تعالی خطاب د احکام دا به تر کوم وخت پورې یا د دین چې څومره خطابات دي پوهیږي او احکام دي دا به شامل دواړو قبیلو ته یو هغه قبیله چې موجودین دي یو هغه قبیله چې آینده کې به الا ما خصه الدلیل ها چې کم افراد رنا دلیل خاص کی هغه جدا خبره ده لکه سبی او مجنون دی د دې خطاباتو سبی او مجنون خاص شوی دی کنه خدا خاصواله مخ کې تاسو ویلو عقل سره راغله ها دا خاصواله ځکه کم تخصیص چې کلام سره راشي مستقل کلام سره ناغه بیا ظنیت په عام کې फायदा کی ها او کوم تخصیص چې عقل سره راشي نه عام په باقی او افرادو کې داسي لکه مخ کې چې څنګه عام ښه نو دا خطاب چاته شو ټول ته شو ها ار چاته شو ها وما روي عن علقمة والحسن رحمهم الله أن كل شيء نزل فيه يا أيها الناس فمكي ويا أيها الذين آمنوا فمدني تا خدا خبر وکړه چې ناس عام دي ټول خلکو ته او علقمه صاحب او حسن صاحب نه منقول لي چې کوم سیس کې یا أيها الناس راغلو نو هغه مکی اكم کې چې یا أيها الذين نو څه مطلب یا ایها الناس خو هغه خاص کی مکی والا پورې نو بس صرف هغه پورې خاص شول اے مدینه والا تم خطاب نشول راتلون کو ته خو په ګاډو بیا خبره جوړه نشول ندی وای وما رویا کما خبره چې منقول د علقمه او د حسن بصری صاحب نه چې هر هغه سیس چې باغی کې یا ایها الناس راغلی هغه مکی او یا ایها الذین آمنو راغلی هغه
نو ان صح رفعه کده دی رفع سشي څه مطلب اول خدا مرفوع دینا نو بس دا د دې قول له پوهیږي به خبره باندې مرفوع لاندې لیکلي ومن وجوه التردد ان راوړې ده کنه که رفع صحیح شي معنی شکی خبره ده او د تردد په وجوه کې یو وجه ده پیسه چې دا مخالف ته د دې خبرې چې سوره بقره مدني ده کنه ده باوجود د دې نه چې یا ایه الناس فکر راغله نو دا څنګه خبره شو پوهیږي به نو رفع خو صحیح نه ده که صحیح شي نو بیا جواب دا کو چې فلا یوجب دا نه واجبي تخصیصه بالکفار چې دا بچا پورې خاص ان صح رفعه کرفع سشي اول خو رفع څنګه ده نو دا یو جواب شلو اگر رفع نو دا نه واجبي تخصیصه بالکفار چې دا بچا پورې خاص پوهیږي به خبره باندې ولې مکه والا ټول کافرانو بل چا د خطاب نو ویږي به خبره ولا امرهم بالعباده دا امرهم بعتب شي بچا باندې فمارویه باندې ها فلا يوجب نواجبي سو دا مارویه عن علقمه اے دا کومه خبره چې د علقمه او د حسن بصری جمع دا نواجبي تخصیصه چې دا خطاب د خاص چا پورې او ولا امرهم بالعبادت او نه دا خبره چې دې ته د عبادت حکم شوه دی نو د عبادت ته حکم دا نه واجبي چې دا به خاص چا پورې ځکه مسلمانان خاصه عبادت کی کنه نو دا غینه مطالبه خو تحصیل الحاصل له نو خو پته لګیږي چې دا چا پورې خاص شونه نه امر بالعبادت هم چا پورې نه خاص کی پوهیږه به خبره باندې لاندې استاسو محشي لیکلي کنه بناء على ان المؤمنين عابدون فكيف امروا بما هم متلبسون اغي خاص عبادت کی ناغي ته څنګه حکم کی نو دوه خبرې شولې اے د علقمه د حسن بصری صاحب چې کوم قول منقول له چې کم صورت کې یا یو الناس راغلی هغه به مکی نو دغه خبره نو واجبي چې دا د خاص چې چا پورې کفارو پورې یو دویم اعبدو پا گراغل عبادت اوکے نو دا امر بالعبادت دا نو واجبی چی دا خاص تے پچا پوری ذکر چی مومنان خاص عبادت کی خالق دا لا یوجبو نو واجبی تخصیص پا کفارو پوری دا دی وجہ صدا وی ذکر فإن المامور به فإن افی سے اعبدو امر دے کنا اعبدو او د عبادت امر دی چې څه کوي نما ته ګوره یو معنی دا ده چې ایجاد د عبادت او کې عبادت ته اصل نه موجود کې او چې چا موجود کړي دی هغه زیادت او کې ثبات او کې څه کوي په نو شولې نو او بدو امر څه شولو نو تا توای مامور به هو المشترک بین بدء العباده عبادت شروع کې چې چانه شروع کړي وزیادت فیها ودی کی سوکا الکه زیادت فبکی څنګه کوي والمواظبه علیها همیشه علیه کو چې زیات فشي فالمطلوب من الكفار نا اعتراضونه دواړه ختم شو چې د کفارو نه خو د عبادت مطالبه صحیح نه ده ځکه چې هغه ایمان نشته نه ایمان نه بغیر هو عبادت قبول او د مؤمن خو عبادت شته نو دا غنه مطالبه خو تحصیل نو د چانه مطالبه شولا نه دی وای فالمطلوب من الكفار کم عبادت چې د کفارو نه نو هو الشروع فيها اغي ته سوای شروع پکې وکي سبا کې وکي خو شروع کله وکي بعد الاتيان بما رستو د هغه نه چې تر تاسو راتلو کې په هغه سره یجب تقدیمه چې داغه تقدیم سره هغه ما یجب تقدیمه څه شی دی من المعرفه یو د خدای پیژندل والاقرار بالثاني ځکه کم سیس چې پتا واجب شي نو د هغه سیس چې سوره مقدمات کې غټول پتا شو وایي چې تاسو یو سړی ورشاله کا منځو کا څه مطلب با ډایرکټ لاړ شم مانځو درېګا نه منځو کا مطلب د مانځنه مخ کې څه دی هغه چلو مو کا بیا منځو کا ونه شولې
نو دې ته چې خدای پاک وایي څه وکړئ عبادت. څه مطلب د عبادت نه مخکې چې څه دي هغه وکړئ بیا پسې ولې که هغه نه کښېنئ عبادت خو کېږي نه داسې. فإن من لوازم وجوب الشيء د یو شي د وجوب د لوازمو نه دا ده چې وجوب ما هغه شی به هم در باندې واجبي لا یتم چې دا شی نه تمامیږي الا به مگر په هغې سره. ستا عبادت په حافظ صاحب کله تامي چې کله ته مخکې تا ایمان راوړي نه پته ولګېدله چې تا ته وایي عبادت وکړه مطلب یې دا دی چې لومبې ایمان راوړه بیا پسې وروستو ځکه عبادت خو بغیر د دې نه وکما ان الحدث لا يمنع وجوب الصلاة. حفیظ صاحب یو سړی بې اودسه دی نو په ده به اودس دا مونځ به پې واجب نه مونځ به پې د الله تعالی چې خطاب کی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم نو د دې څه مطلب دی چې لومبې دا معنی لرې کړئ چې هغه نجاست او حدث دی دا لرې کړئ او بیا وروستو څه وکړه مونځ وکړه. نو حدث یو سړی پیسې د مانځه په ټیم کې بې اودسه دی بانګ یې ووي نو څه به وایي چې په ما خو مونځ نشته دی ځکه معنی موجود دی نو معنی لرې کړه که نه بیا مونځ وکړه پوه نه شولی بې. نو حدث معنی د څه نه دی نو کفر مانع نه دی د وجوب الایمان نه ایمان در باندې واجب دی عبادت در باندې څه دی واجب دی. وکما ان الحدث لا یمنع څنګه چې حدث نه منع کي وجوب الصلاة چې پتا دې مونځ شي نو کفر هم لا یمنع وجوب بل یجب رفعه بلکې واجبی څه رفع د کفر دا کفر رفع کا دا پورته کا دا لرې کا بیا پسې عبادت والاشتغال بها عقیبه او بیا په عبادت مشغول شه عقیبه رستو د پورته کولو د کفر نه لکه رستو د پورته کولو د نجاست او د حدث نه چې تاسو کې نبر لا شيء فالمطلوب من الكفار هو الشروع فيها او راشه فالمطلوب من المؤمنين ازديادهم او د مؤمنانو نه مطالبه د ازدياد د چې عبادت سیوا څه مطلب وصباتهم عليها په دې باندې ثابت قدم اوس دې پورې پوه شولې وانما قال ربكم اے اعبدوا ربكم او اعبدوا الله ونوي ها او اعبدوا الله نو اکی خبرې ته اشاره وکړه فیسه چې کله حکم مرتب شي په یو وصف باندې نو دغه وصف علتی د دې حکم د فاره عبادت او کې د وجه د تربیت ناغم تربیت کی هغه کمال ته رسولې کویږي نو چې کمال ته رسولې نو ځان کامل کې عبادت وکړي تنبیها دا بیداری ده خبرداری ده علا پدې باندې چې ان الموجب للعبادت کم سیس چې پتا دا عبادت واجبی هو التربیه هغه څه شي او که اعبد الله ویل نو لفظ الله خو بیا مشتقی دینا او نه موصوف بصفتین ده چې تا ته علت او وجه ته اشاره کړی او دلته چې ربکم وي څه ته اشاره ده او الله تربیت کړي دي نو د تربیت نرستو تاسو هم سو کې دا الله بنده کوي